أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المعين قابل قدر سمین و نصیرین ایوا مسئلہ طلاق او دی عدالت او کی کوم طلاق جری کیږي خصوصا خلا حواله سره هغه خبره تاسو خدمت کې عرض کوم چې ډیره مهمه ده اهمیت لري او ډیر غوښتو تاسو دی خبره ته نور سره هم دوستانو سره هم د خبره شیر کوئ کسا فقه جعفریه امامیه فقه کې د شیعو فقه کې نکاح ډیر آسان دی خو طلاق ډیر سخت دی یعنی نکاح د پاره شرایط دور سخت نه دي لکه سوره د طلاق شرایط سخت دي مثلا یو خزه ک مینسس کې ده ک بیماری حالات کې ده بیا یې نکاح کیږي کچېری نکاح کې گواهون نوی نوست بیا هم هغه نکاح درسته سره نشته اما طلاق فقه جعفریه امامیه فقه کې طلاق ډیر سخت ده طلاق د پاره ضروری دغه د شهر دغه د څخه بیماری نه پاکوي دو بیماریو نه پاکوي هم حیض نه پاکوي مینسز نه هم کچېری ایدغه خزي مثلا نفاس وی نفاس نه پکوره د پاکوي یعنی دغه بیماریو نه د پاکوي کچېری مینسز حالات کې ده یا نفاس حالات کې ده طلاق درست نه ده او طلاق د پاره شرط دغه د سپکور ده هغه عربی کې درست عربی کې صحیح عربی صيغه کې دا ول وستل شي واغه نه علاوه پکور ده دوا عادل کسان شرط ده اوم دوا کسان سه بازار شو روانه سي دوا عادل کسان پکور ده اختلاق کې شاهد وی گواه وی نوست وی هغه د طلاق صيغه غوي پکور ده ووري دا شرطونه دي ووس عدالت ته لوړ شي هغه ځکه عدالت ځنه قوانین دي نه هم خبر څه څه خلته وته ای جلکه خله غوړي خله داس میړنه نفرت کوي شدید نفرت نه کوي هغه طلاق غوړي عدالت چې کوي یو پرچاو ته کاټ کی څه ته مو خله جاری کا ته مو طلاق جاری کړلو کاسا دا کومه خله جاری کړل یو طلاق جاری کړلو دا شرعي طلاق فقه جعفریه والا طلاق نه ده دینی بسواله و نه کوي ستاسو یې بس عدالت نه طلاق جاری شولو بس اندو شو نه ده شوی درست نه ده پکور دغه د څه دا خو صرف عدالت کوم پروسس دی اغه نه تر وتلې یغه مراحل نه وتلې ته اوس ما سي پاتې پکور د څه یو خپل یو عالم ته رجوع وکي دا وړ کې خځه بیماری نه پاکوي مینسز نه پاکوي حیض نه نفاس نه پاکوي دوا عادل کسان وی آغا د خځې طهارت حالات کې څه پاکه د بیماری نه طلاق صيغه جاری شي و آغا دوا عادل کسان آغا صيغه د طلاق جاری شونه کې نوست وی وایوري و عربی صحیح سره آغا طلاق صيغه ول وستل شي لذا هغه ځکه نه طلاق شته نه چا صيغه جاری کړی دی نه خځې نه پښتنه شي څه د بیماری نه پاکه کنه پاکه نه الته دو عادلو کسانو صرف کاغذ بدل دا طلاق نه دی شوی دینی بسواله نه وکړ داسې شوي دي څه یو شو ته ویلي دي او وکیل ته ویلي دي چې بس دغه ځینه موده ته طلاق جاری کو تاسو فارغ شوي درې څلور میاشتې بعد واده وکړئ بیا وایي چې کله یو نکاح حلوسته دی پاته لګېدي چې نه دا خو عدالت والا طلاق و لزان نکاح نه پاسه نکاح وشولو نکاح نه پاسه نکاح وشو داسې وخت کې دا خځه د میړه باندې ابدالآباد حرام کیږي د بل باندې لذا دغه شي کې ډیر احتیاط وکوي اول خو خدای د مخونو د مسائل آسان وګرځول کې عدالت چوک مجبور ما کی خله مسئله کې څنګه زغړې خله غړو نو اخ تعلق نه به بسواله د عدالت نه کوي صحیح نه ده هغه د پاره فقه جعفریه کوم شریعت هغه ټوله مد نظر سته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین